بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري خاجي نو دریم نمبر باب اول شروع شو موږ ویلو دا دریم نمبر باب د تقدیم او د تاخير په اړه کې دی نو دا تمهید تر له شو چې لکه لفظ کې ټول یو شان دي الفاظ په اعتبار د الفاظ سره ټول یو شان دي سبا کې د څه کې نه چې ټول د په یو ځای باندې وې سبا مخکې کې سبا ورسو کې نو دا مخکې کېدو د پاره د ورسو کېدو د پاره دا یې څه دواعي نو پای کې دواعي د تقدیم چې نه هغه ذکر کېدل پای کې نمبر 1 چې دا چې ته متأخر د پاره هغه تشویق پیدا کې مطلب دا چې ورستونه کم څه زره روان دي دا لپاره ته شوق پیدا کول غواړي رغبت پیدا کول غواړي نو مخکې ته یو لفظ وې او دویم نمبر د خوشحالي یا د خفقان خبره زر کول او دریم نمبر چې دا مخکې لفظ مخکې کړی شوی دی نو دا د تعجب د وجې نه یا د انکار د وجې نه او څلورم د ترقی په لار مطلب لول عام ذکر کول او بیا خاص ذکر کول او پنځم نمبر د ترتیبي وجودي رعایت ساتل شپږم نمبر نن چې کوم شپږم نمبر دی ناغه دا چې په عموم سلب یا په سلب عموم باندې تصریح کول دوه الفاظ دي نمبرونه وګورئ یو ته ویل کېږي عموم سلب او یو ته ویل کېږي سلبي عموم په دې باندې ځان خپو کوي بیا به تاسو خبر آسان عموم ویل کېږي عاموالی ته او سلب ویل کېږي نفي ته لکه تاسو ویلي قضیه سالبه او کلیه او جزئیه او ویل کنه سالبه نو بای کې دا سلب چې کنه سلب دا ویل کېږي نفي ته پوه شئ نو عموم سلب او سلب عموم بځي دا دوه الفاظ خو یو شان دي یعنی په یو کې عموم دی او په بل کې عموم دی په یو کې سلب دی او په بل کې سلب دی خو په دې دوه کې فرق دی ډېر زیات فرق دی پکې عموم سلب مطلب دا دی نفي کې عموم لکه دا څنګه دا مضاف ته دا مضاف نه دی کنه نو په دې باندې موږ آزاد پوښو چې موږ د مضاف له ترجمه اول کو او د مضاف ترجمه ورستو کو نو موږ د سلب عموم د نفي عموم عادل لګي موږ د عموم نفي د نفي عموم او د عموم نفي په دې دوانو کې فرق دی پوه شئ باندې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیرمونز کو او په امونز کولو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې نه 10 وکړل چې سلو رکعات مونږو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 2 رکعات وکړل سلو رکعات مونږو پیغمبر سلام 2 رکعات وکړل 2 رکعات وکړل کله چې سلام وکړو نو یو صحابي ذوالیدین رضی الله تعالی عنہ جلاسونه د نور صحابه کرام نه لغړو په ذوالیدین مشهور هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تفوس وکړو اقو سیرت الصلاه ام نسیت یا رسول الله منز چې نه دا کم کله شوی دی او کنستانه هر شوی دی مطلب عام طور باندې مون سلور رکعات دي عام طور باندې مون 100 رکعات دي او تاسو وکړل 100 رکعات 2 رکعات وکړل تاسو وکړل 2 رکعات نو اقو سیرت الصلاه اي داموس قصر کړل شوی دی مطلب اول مون سلور رکعات نو اي وز داموس 2 رکعات شوی دی او کنه ساسو نه هر شوی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل کل ذالک لم یکن یعنی یو هم نه شوی یعنی نه مون زمانہ نه مون سره دا کم کله شوی دی او نه زمانه هیر شوی دی پیغمبر سلام ورته دا فرمایل بیا دا صحابي چې نه یو خو خامخ شي تاسو برکات بیا پیغمبر نور صحابه کرام نو موږ تاسو وکړو او ورته چې او برکات شوی دی نو وسدل لکه دا کل ذالک لم یکن دا مطلب دا دی ای لم یکن هذا او ذاک چې نه دا شوی دا او نه دغه شوی دا نو پدې کې اوس پدې عموم کې پدې نفي کې عموم پیدا کو بنفي کې څه پیدا کو عموم پیدا کو بنفي کې څه پیدا کو عموم پیدا کو نو چې بنفي کې عموم پیدا کول د پاره چې بنفي کله عموم پیدا کیږي نو پدې کې به عموم د لفظ اول وي او د نفي د لفظ په کې وروسته وي لکه کل ذلک لم یکن پدې کې دا کل چې نه دا په عموم باندې دلالت کوي او دا لم یکن دا په نفي باندې دلالت کوي نو څنګه چې دې نوم دی عموم سلب دا عموم سلب مطلب څه دی دا هر فرد نه نفي کول یعنی د نفي کې عموم په نفي کې عموم مطلب څه دی دا هر فرد نه نفي کول الکه په دې خبره باندې پوه شئ دا هر فرد نه الکه زما خواته نه دا یاسر راغله نه شفیع الرحمن راغله نه احسان راغله نه عبد الله راغله مطلب دا هر فرد مې نفي وکړه
او چې د عموم سلب وي نو د عموم سلب کې با اول د عموم الفاظ وي بیا به کې د نفي الفاظ وي اول به کې الفاظ وي او بیا به کې الفاظ وي لکه ګوره کل ذلك لم يكن نو دلته دا کل دا په عموما دلالت کوي کنه اذا لم يكن دا په څه دلالت کوي په نفي دلالت کوي په سلب دلالت کوي نو په دې کې د عموم د الفاظ مخکې وي او د سلب د الفاظ وي کو کچرتا سلب عمومو سلب عمومو سلب عموم څه ته وایي د عموم سلب کول یعنی چې عام کار نه لشي دا عموم چې نه کنه دا ته نفي کوي عموم څه کوي نفي کوي عموم نفي کوي د دې لپاره مثال ذکر کړی دی چې لم يكن كل ذلك لم يكن كل ذلك یعنی چې د دې هغه مجموعه نه شوي د دې هغه مجموعه نه شوي نو چې سلب عمومي نو په سلب عموم کې بلاول چې نه ګوره حرف نفي براولې او بیا چې نه دا په عموم راولې پوه شئ چې د مجموعه افراد اوس د دې افراد نه نفي نه کړي ها لکه د دې لپاره یو شعر دی تاسو په دې کې ویل دی کنه ویل كل ما يتمنى المرء حاصله یعنی انسان چې د سهم تمنا کوي کنه دا ته نه حاصلېږي نو دلته کې دا ما كل ما تمنى المرء يتمنى المرء د شعر دی کنه وای حاصله و انسان چې ست تمنا کوي کنه دا ته نه حاصلېږي نو دلته کې دا شعر چې دا پرې دغه باندې دلالت کوي فصل به عموم باندې فصل به عموم باندې اصل به عموم یعنی الاول پکې حرف نفي راغلي او بیا به ورسو چې دا عموم راغلی مطلب انسان چې د څه ارزو کوي نو هغه ټول ارزوګانو نه پوره کیږي مطلب دا چې څه پکې پوره کیږي او ټول نه پوره کیږي پوه شئ یا لکه درې شوې ما چې زما خواته دا جماعت والا نه دی راغلی دا جماعت والا نه دی راغلی اوس په دې جماعت کې درې کسان راغلي دي خو هغه درې د سړي چې راغو د سر نه اړو ساو دغه شته نو و حیثیت شته نو زه مالګه دا جماعت والا زما خواله اړو راغلی دي نو دا ما د مجموعین نه فی وکړه تاسو نه وکړه دا مجموعین نه وکړه چې دا جماعت والا نه دی راغلی مطلب دا جماعت والا په جمع باندې ټول نه دی راغلی اگر چې په دې کې یو کس دوه درې چنده راغلی دي نو چې کله دغه وی کنه سلب عمومي نو سلب عموم د بعض افراد په ثبوت او د نورو په نفي باندې دلالت کوي مطلب یو دوه درې په راغلی ټول نه دی راغلی د مجموعین نفي راغلی نو د تقدیم او د تاخير په ځایونو کې تقدیم والا پیش پغم زیاده ده چې کله لکه په سلب عموم یا په عموم سلب باندې تصریح کوي نو د هغې لپاره دا راوړل کېږي که په سلب عموم باندې ته تصریح کې نو بیا به حرف نفي بلاول راوړي او عموم به وروسته راوړي او که په عموم سلب باندې تصریح کول ستا مقصود وي نو بیا به د عموم د لفظ به اول راوړي او د سلب د جرنده به وروسته راوړي کوم دې باندې پوه شوئ ها نو سبق سم زمونږ دقه دی چې والنص على عموم السلب او سلب العموم چې تصریح کول په عموم سلب باندې یا په سلب عموم باندې سب دغه سبق دی دا نور پکې نشته دی خو په دې عموم سلب او سلب عموم چې تاسو نه پیژندئ تاسو پرې باندې نه پوهیږئ تاسو پوه شوئ ولې معنی نو سبق پکې څه دی چې والنص على چې کله زموږ مقصود دا وي چې سلب عمومي زموږ مقصود څه وي سلب عموم نو په دې کې بیا دا سلب مخکې کې او عموم به او که کله مقصود عموم سلبي نو بیا به عموم الفاظ به مخکې کوم او د سلب د الفاظ به سلبي عموم څه ته وایي د عموم نفي کول او عموم سلب څه ته وایي د سلب د نفي کول په دې باندې پوه شو تاسو ها نو په عموم سلب کې د هر فرد نفي وي د هر فرد نفي وي او په سلب عموم کې د عموم نفي یعنی دا کار اجتماعي نه دی شوی اگر چې یو کس دوه کس چې دا کړل لکه ما تاسو وی زما خواته نه دارغله نه دارغله نه دارغله نه دارغله نه دارغله نو دا ما د هر فرد نه نفي وکړه نو دا شو عموم سلب دا څه شو یعنی چې د هر فرد جدا جدا نفي وشي په نفي کې عموم پیدا شي او چې زما خواته د جماعت ولا نه دی راغلي دا جماعت ولا په جمع نه دی راغلي نو اوس د دې مطلب نه چې په جماعت کې یو کس نه راغلی سبا کې راغلي دي او دا ټول په جمع نه دی راغلي مجموعي نه نفي ده ته په دې خبره باندې پوه شوئ اوس وګورئ کتاب ته دی یو ټکی ته وګورئ والنص على عموم السلب او سلب العموم چې تصریح کول په عموم سلب باندې یا په سلب عموم باندې عموم سلب د دې لګای سالبه کلیه او سلب عموم د لیکل لري چې دا سالبه جزئیه هم احتمال لري او سالبه کلیه احتمال لري فالاول يكون يعني اولنه څه مطلب عموم سلب اولنه مطلب څه يكون بتقديم اداه العموم على اداه النفي
نو کستا تصریح کول به عمومي سلب باندې وي یعنی ته عمومي سلب ویل غواړي نو لاول به عموم مخ کې او بیا به سم کې سلب په څه بیا ورستو کې یعنی نوم نه بدلږي چې عمومي سلب ده نو لاول به عمومي او بیا به سلبي او که سلبي عمومي نو لاول به سلب ول الفاظي او بیا به عموم ول الفاظي الګ بری باندې پوه شوي ګران ده والنص على عموم السلب او سلب العموم فالاول يكون بتقديم اداه العلوم على اداه النفي اولنه به چې مخ کېدل په اداه العلوم سره په اداه النفي باندې یعنی اداه العموم په مخ په اداه النفي باندې لکه كل ذلك لم يكن نو دا كل جنن دا دلالت کوي په عموم باندې او دا لم يكن جنن دا دلالت کوي په څه باندې او دا كل ذلك لم يكن جنن دا ویل شوی دی د څه د وجنه ویل شوی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ وکاو الګ په دې خبره باندې پوه شوي او بیا څلور رکعات موږ په دې باندې څو رکعات وکړل دوه رکعات ذواليدين ځان او فرمایل اقو سرت صلاته ام نسيت يا رسول الله نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته فرمایل كل ذلك لم يكن لم يقع هذا ولا ذاك لان دا واقع شو نه واقع شو نه او دې جننه یو خوشي نه والثاني او دویم نمبر دا دویم نه څه مطلب دی سلبي عموم دویم نه څه مطلب دی يكون بتقديم اداه النفي على اداه العموم دا به په تقدیم د اداه النفي یعنی اداه النفي په دې کې مخکې کولای کېږي په اداه العموم باندې یعنی هغه الفاظ دلالت کوي په نفي باندې هغه مخکوي او کوم الفاظ دلالت کوي په عموم باندې نه ورسوي لکه لم يكن كل ذلك لم يقع المجموع یعنی مجموعه نه دا واقع شوی فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فرد ان دا خو د بعض افراد لپاره د ثبوت احتمال لري او د ټولو افراد د هر فرد لپاره د نفي احتمال کوي لکه زه مې دماغ خواته د ټول جماعت راغله نو مطلب مجموعه نه دماغ خواته د ټول جماعت نه راغله نو مجموعه نه معنی وکړه او کې دې چې په دې یو دوه درې کسان راغلي او هغه دې چې هغه لکه دغه څه حیثیت نه وي په دې خبره باندې اوس پوه شو نه هغه پوه شو باندې دا ورته یاري نو بخیا دا ګورغه عموم سلب او سلب عموم په دې باندې عام کسان اکثر نه پوهیږي په دې باندې حاجی بیا وم نمبر وتقویه الحكم اذا كان الخبر فعلا او دا راځي دا حکم د مضبوطوالي لپاره تقویه الحكم یعنی د حکم د مضبوطوالي لپاره اذا كان الخبر فعلا کله چې خبر فعل وي لګوره یې دې مثال ته ګورئ تاسو په دې بورډ باندې وسته بزات وشه ان شاء الله نمه الهلال ظهرا الهلال ظهرا درې معنی دارا چې سپوږمۍ هلال چې نه دا د اول دویمه درېمه سپیس سپوږمۍ ته ویلېږي ځکه چې کله رؤیت هلال ورته رؤیت هلال کمیټه والا ده هلال کمیټه والا یعنی سپوږمۍ نو سپوږمۍ ته قمر ویلېږي الشمس والقمر في حسبان سور ته ویلېږي قمر نو سپوږمۍ یو څو نمونه دي په 1 2 3 تاریخ باندې او په 26 27 28 باندې دې ته ویلېږي هلال سور ته ویلېږي هلال کله چې د اخرنۍ ورځې کنه دا 28 یا 29 په دې باندې ورته ویلېږي میحاق یې ختمي او په 13 14 15 باندې ورته ویلېږي بدر 13 14 15 باندې ورته ویلېږي په 14 شپې باندې ورته ویلېږي بدر منیر او په عام حالاتو کې مطلب د 4 تاریخ نواله د دې 12 پورې او بیا د 16 نوامبر دا پورې 25 26 پورې هغه کې ورته ویلېږي قمر واښوي نو ته الهلال ظاهرا میاشت دا ظاهر شوی دا نو اوس بدی کې ګوره دل لګي دا حکم ته چې نه دا مضبوطه حکم څنګه مضبوطه لکه بدی هلال باندې دا ښکارا کېدو حکم لګي نو د دې موږ ترکیب کوو نو موږ الهلال مبتدا ده او ظاهرا فعل له او پرې ظاهر کې هو ضمیر مرفوع متصل مستتر دا ول فاعل له پوه شئ نو اوس بدی کې د دې ظاهرا یو نسبت لري د دې د و ضمیر ورته یو نسبت شو یو ته د څه نسبت شو د و ضمیر یعنی د و ضمیر موږ راځي کړ دې ظاهر ته کنه یو نسبت دا شو پوه شئ او چې کله موږ بیا وایو د فعل سره د خپل فاعل نه دا خبر شو نو د دې خبر دا ظاهرا یو نسبت ورته هو شو کنه او یو نسبت ورته د مبتدا وشو نو لکه تکرار الاسناد راغی یعنی دې ظاهرته یو د و نسبت ضمیر دا نسبت ورته وشو او یو ورته د الهلال مبتدا نسبت وشو نو دوه نسبتونه ورته وشول څو وشول نو په دې نسبتونو سره د حکم دا مضبوط کو یعنی د میاش د ښکار کېدل دا سکړه
مضبوط. نو وم نمبر وای وتقویه الحكم راضی دا د پاره د حکم د تقویته اذا كان الحكم اذا كان الخبر فعلا کله چې خبر سوي فعل وي نو چې خبر فعل وي نو یو دی فعل لا هو ضمیر وته تراجه کو او بیا دغه خبر د مبتدا لپاره دا مستند وکړو لکه پوه شوي نیو دا زهره د دې هو لپاره مسند شو د زهره چا لپاره مسند شو او بیا دا زهره د فعل او فاعل سره د مبتدا لپاره مسند شو نو تکرار اسناد دی شو لکه پوهیږئ په دې باندې یعنی دوه نسبتونه ورته شو دوه نسبتونه د دې زهره یو په دې هو ضمیر دی هو ضمیر د اجر دی تا نو دا هو مستند الیه او دا سره مسند د فعل مسند وی کنه او بیا دا خبر چې نه دا زهره دا بیا خبر واقع شوی او خبر هم مسند وی کنه مبتدا مسند الیه وی نو په دې کې دوه مستند یو دا مسند شو یو دا مسند شو نو تقویه الحكم اذا كان الخبر فعلا نو الهلال ظهر وذلك لتكرار الاسناد ادل الاسناد لري تکرار د وجنه دا وشوله لکه پوښوي پی پوښوي نمبر 8 والتخصيص او د تخصیص د پاره یعنی کله یو خبره خاص کول مقصود وي نو الته کې هم دا مخکېږي لکه ته ما انا قلت یو مثال ذکر کړل ما انا قلت او یو د ایاک نعبدو دا اصل کې د څه ما قلت او نعبدک په دې باندې فرق دی ما قلت او نعبدک کې فرق دی ما قلت معنا دا معنا دی ویلي ما قلت او نعبدک معنا دا موږ استا عبادت کوو وس ما انا قلت ته نو دا ما انا قلت معنا دا چې دا خبره ما نه کړې یعنی میں نے ہی نہیں کیا ہے یعنی مطلب دا چې ته په دې ما انا قلت کې ته دې کې چې دا ځان دا خبره نفي کې چې ما نه کړې خو دا بل د پاره ثابتې مو چې خبره شوی دا خو ما نه کړې دا څه ویلې چې ما قلت خبره ما نه کړې نو بس د دې هم خبره موضوع بدله خو لکه دا دویمه خبره چې موږ کومه پکار ده نو پکې نه کېدله چې دوی خبره شوی ده خو ما نه کړې زمانه علاوه بل چا نو د ځان نه نفي کوي او د بل لپاره څه کوي ثابتای نو د دې لپاره دی ما انا قلتو دا خبره ما نه کړې دا خبره په پښتو کې موږ وایو دا خبره ما نه کړې دا خبره ما نه کړې مطلب دا خبره شوی ده خو ما نه پوه شو دې دا نعبدو کما نه موږ ستا عبادت کوو نو ستا لپاره عبادت کوو خو مطلب د نور سره لپاره عبادت کوو کنه خدای پکې دی نو ایاک نعبدو معنا موږ خالص صرف ستا عبادت کوو صرف ستا عبادت کوو مطلب ستا نه علاوه بل چا عبادت نه دا خبره ده موږ جوړ دا صرف ستا عبادت کوو دا پکې تقدیم د وجه نه راغله دا خاصواله پکې دی تقدیم د وجه نه پیدا شوی دی دا خاصواله پکې څه نه پیدا شوی په دې باندې پوه شوئ الکه په دې باندې پوه شوئ تاسو ها نو ما انا قلتو په دې کې کته صرف دسی وای کنه چې ما قلتو نو بیا بلګه مطلب ستانه خو نه وښ ولا خو د بل لپاره اثباتو ونه شو او ما انا قلتو په دې کې د خپل ځان نفي ده خو د بل لپاره سره چې دا خبره شوی ده خو ما نه کړې په دې پوه شوي خادم والمحافظه والتخصيص جدا اتم نمبر د تخصیص د پاره کله لفظ نه مخکېږي لکه ما انا قلت دلګي دا انا ضمیر چې نه مخکې شوی دی دا قلت ما قلت پکار نو دلګي تو نه مخکې دا ضمیر انا ضمیر چې نن راغله د تخصیص د پاره او دغه شان نعبدو کړه نعبدو کا دلګي دا مفعول به ک ضمیر دا مقدم شوی دی پر نعبدو فعل باندې د تخصیص د پاره پرې پوه شئ اتم نمبر نهم نمبر والمحافظه على وزن او سجعين چې په وزن یا په سجع باندې د حفاظت لپاره وزن نه پیژنم مخکې ما تاسو ویلو چې په شعر کې هم आवाज الفاظ راتلل یو شان د الفاظ دي ته وزن وای او په نثر کې هم आवाज الفاظ راتلل دي ته څه وای سجع وای لکه وای اذا نتقص فيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت اذا نتقص به فلا تجبه کله چې وای کما قل سره خبرې کوي جواب ولا ما ورکوا اذا نتقص فيه فلا تجبه کله کما قل سره خبرې کوي جواب ولا ما ورکوا ولی فخير من اجابته السكوت زګه غوړه دی جواب ورکول نه دته چپ کې نستل غوړه دی دلته دا فاصل کې څه فالسكوت خير من اجابته دا دویمه کړي څنګه په فاصل کې
فالسکوت خیر من اجابته لیکن دلته کې کدستا ویل فالسکوت خیر من اجابته نو بیا با دغه نه کېدو او بیا وزن نه برابر یو نو د وزن برابرولو لپاره دی وای اذا نتقص فيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت نو دلته کې دی وزن برابرولو لپاره دلته کې دا خیر جلینا مخ کړه دی فسکوت ورستو کړه دی او خیر من اجابته دی مخ کړه دی الګه پوښوي او دویم نمبر خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه هذا الجليس ايه خذوه تاسوني سيد لرا ثم صلوه الجحيم بیا داخل کیسه ده جهنم ده ثم اسلكوه في سلسله ذرعها 70 ذراعا اصل جليس پکارو الګه پوښوي چې ثم الجحيم صلوه دا پکارو بازرګي ثم صلوا الجحيم ثم صلوه الجحيم پکارو څه پکارو ثم صلوه الجحيم دلته جحيم مخ کړه صلوه رسو کړه د سجې حفاظت لپاره چې باخره کې ها راشي سبق راشي ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ندلته دا باسل کې ثم اسلكوه في سلسله ذرعها 70 ذراعا خدای سجې د حفاظت لپاره چې ټولو باخره کې ها راشي نو دا دکړه له هاي پکې خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها معنا دا خذوه الله پاک فرشتو د حکم وکي دا جهنميان راولي سي خذوه راولي سي دي کافر لرا فغلوه وتړي دی لرا زنجیرون باندې وتړي ثم الجحيم صلوه بیا جهنم ته ورغزار کوي تاسو دلرا ثم في سلسله بیا په یو دسي زنجیر کې ذرعها 70 ذراعا چې داغه هغه اوګدواله داغه پلنواله او یا غزره فسلو کو دوه تړي تاسو باغی باندې نو اصل کې چې تاسو دوه په زنجیرونو باندې وتړي چې داغه زنجیرونه هغه او یا غزه دغه ده پوښښ به معنی خو د رسج د حفاظت لپاره دلته کې پر اخره کې چې د هر ټکی په اخره کې ها راشي د اخر په آیت کې نو یخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه نو دلته کې د جحیم مخ کړه دا فصلو باندې او ثم في سلسله 70 ذراعا فسلكوه دا فسلكوه رسو کړه 70 ذراعا د دې مخ کړي د دې لپاره چې د سر حفاظت راشي الګه پوښوي بیا وی ولم يذكر لكل من التقديم والتاخير دواعي خاصه والتقديم والتاخير د لپاره خاص دواعي ذکر نکړلو ولی لانه اذا تقدم احد ركني الجمله تاخر الاخر واذا کله د جملې دوه رکنونه دي چې یو رکن تامخ کو جبل بخامه ورسو کې چې یو درسته کو جبل بخامه کې فهما متلازمان نو نه بل سره متلازم دي نو دا جدا ذکر نکړل او چې کم مخ کول پکار دي جبل بخامه ورسو کې چې کم رسو کول پکار دي جبل بخامه کې پوه به نشوي ها یاد بشره دا خبره اتره وسره به یاد کی ګوره ها قانون په کتاب ځا خبره نه یادوي نو بیا تاسو په کتاب باندې نه پوهیږئ ګوره کتاب خو دې ډیر آسان دی چې له و تخصیص ما انا قلت او اياك نعبد بس خبره ختم نو په دې باندې تاسو بیا پوهیږئ نه دا خبره اتره وسره دا وایي چې ما انا قلت چې نو څه مطلب دی کما قلت نو څه مطلب دی کنا عبد کوي څه مطلب دی کیا کنا عبد څه مطلب دی یا پر وزن په د وزن او د سجې حفاظت خیال ساتل نو کتابه کې دا ونه نو څنګه بکیږي او کوی نو څنګه بکیږي نو دا خبره اترې بو سره یادوي صحیح ده پوه شو دې باندې واړو شابه